په تارو دوو ویډیو کښې موږ د اسلام متعلق مثالونه پیش که تاسې هغه دوې ویډیو وګورئ په دا اوس ویډیو به هم سرخلاص. په اول ویډیو کې موږ دا مثال پیش کړی و چې انسان چې د دوو موټرانو اکسیډنټ وکړ، هغه وجه دا وه چې یوه ډریور یا د یوه ګاډیوال هغه د قانون خلاف ورزي کړې وه، پرو کیڼي طرف به ګاډی تله قانون دغه وه، خدای د روډ پر شي طرف لاړی نو د قانون خلاف ورزي یې وکړه او چې د قانون خلاف ورزي یې وکړه نو سبب د اکسیډنټ وګرځېد چې ځاني یا مالي نقصان پکښې اوس. دوه مثال هغه وه چې هلک په اور لاس منډلی وه او دا یې سوی وه او ده ته سزا میلاو سوی. په دا اول مثال کې که تاسې سوچ وکړئ د انسان چې جوړ کړی قانون دی له ده ځاخه دی تښتېدی سي، یعنې دا سړی له موقع ځاخه وتښتې لکه دلته چې کاږي هم وتښتي نو دا سړی بچت سي، یا دغه سړی د څه سپارښتو په وجه تاڼې له ولاړ هم سي بیا را خلاص سي، یعنې جرم ثابت هم سي خو د څه سپارښتو په وجه د ده جرم یعنې معاف کړلی سي. یا دی رشوت ورکړي، د رشوت په وجه له مقدمې څخه ځان بری کړي، حالانکې دی غلط کار. موږ له دې سره فلحال بحث نه کوو چې رشوت ورکول صحیح دي که نه، خو لیکن دی داسې کولی سي چې د انسان له قانونه په څه طریقه باندې هم ځان ایستلی سي او له سزا څخه له قانوني سزا څخه ځان بچت کولی سي. او داسې هم کېدلی سي د انسان په قانون کې داسې هم کېدلی سي چې مجرم به آزاده ګرځي او غیر مجرم ته عام سړي ته چې مجرم نه وي هغه ته سزا میلاو سي او داسې سوي هم دي او کاږي هم. اوس د الله تعالی او د انسان د قانون فرق دا دی چې دغه انسان لیا سپارش وکړه، لیا یې پر موقع ځان خلاص کړ او لیا یې رشوت ورکړ، په دغه وجه دی د قانون له سزا څخه بچت سي، کله بېګناه ته سزا میلاو سي. خو لیکن د الله تعالی د قانون خلاف ورزي څه کوي؟ د هغه مثال د اور غوندې دی چې په اور سوی دی، که دی چیرې په کوټه کې وای او هېڅ چا نه لیدلی او په اور سوی وای بیا به هم دی سوی و او دغه سزا به وده ته میلاوېده، یعنې دغه درد او دغه سزا به بیا هم برداشتول او دغه درد بیا نه په رشوت کمېږي او نه په سپارښتو کمېږي. د الله قانون هم دغسې د انسان قانون که مات کي په څه ذریعه به ځان ځینې خلاص کي، خو لیکن چې کله هم د الله قانون مات کي نو بیا په یوه ذریعه هم د الله تعالی له قانونه ځاخه ته ځان نسي خلاصولی، یعنې تا ته به د الله د قانون چې کوم خلاف ورزي ده کړې ده او مت کړی ده دی د هغه سزا به درته میلاوږي او بیا به تا ته میلاوږي، بېګناه ته نسي میلاوېدلی، بل بېګناه ته دا سزا نه میلاوږي. د الله تعالی قانون دغه دی، د الله تعالی د قرآن قانون دغه دی چې د چا کم چا هم د قانون خلاف ورزي کړې ده، د الله تعالی د حکم خلاف ورزي یې کړې ده، هغه سزا به و هغه سړي ته میلاوږي. لکه د اوروال اوس نیو پلار ته میلاو سپه، نیو مور ته، نیو ورور ته سزا قانون دمت کړی وه، اور له ده لاس وروړی وه نو سزا هم دته میلاو سپه، وسو هم دی او تکلیف هم پر ده. کم سړی اور له لاس وړي سپاجي هم هغه چې کم سړی اور له لاس وړي تکلیف هم پر هغه ته راشي. داسې نه کېدی چې اور له به لاس زه وروړم تکلیف به پر تا وي. د الله تعالی د قانون دغه مثال دی چې د قانوني جرم د الله حکم ته مات کي سزا به هم وتا ته میلاوږي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.